د یو نفس نه الله جل شانه دا ټول خلق انسانیت دا الله د یو نفس نه پیدا کړل. حضرت آدم علیه السلام حضرت آدم علیه السلام پیدا کو لومبه د ټول ځمکې نه فرشتو ته حکم وکړ چې خور راغونډه کړي. نو خور یې راغونډه کړله. آدم علیه السلام قد مبارک اوږدوالی 90 فٹ او پلنوالی سینې مبارکې د 9 فټه. دا انسان حضرت آدم علیه السلام جوړ کو. بیا به هوا او چلے دا انور په ولګېدو بالکل برابر شو. بیا به الله جل شانه ساور واچو. دا غي نورستو په جنت کې او پاتې کېدو. نو خپو ملګری نو جنت کې هر قسم نعمت ورته وو خو ملګری نو د ژوند. نو دی او د شو د غسی پختینه ور الله پاک جل شانه حضرت حوا ابه پیدا کړ. د غسی پختینه دا غي دواړو نه الله پاک جل شانه ټول انسانیت بنیاد اخري څومره انسانان به پیدا شوي دا ټول د حضرت حوا او د حضرت آدم علیه السلام د دې دواړو اولاد دي. نو فمستقر زید اوسېدو ته ویل شي. مستودع دا زید امانت ته ویل شي. ستاسو د پاره زید اوسېدو او زید د امانت. نو په دې کې اختلاف دی. مفسرینو به مختلف قولونه چې کوم دي کړی دي چې مستقر څه ته ویل شي مستودع څه ته ویل شي. نو بعضی مفسرین وایي چې مستودع زید امانت دا د مور خېټه ده د مور رحم دی د مور بچیدانه ده. او مستقر زید اوسېدو دا دنیا ده. مستودع زید امانت دا د مور خېټه ده. د مور په خېټه کې انسان امانت وي. د مور پر رحم کې بچیدانه کې انسان امانت وي. او مستقر دا د دنیا د خېټه ده چې دنیا ته راشي دا زید د پاره د اوسېدو دی. او بعضی مفسرین وی چې نه مستودع زید امانت دا قبر دی. قبر کې دی امانت پروت وي. او مستقر دا آخرت دی یا جنت دی د اوسېدو ځای او یا جهنم. زموږ د ټولو ځای دی الله پاک مستقر دی الله جنت وګرځي. نو قبر دا امانت انسان په دې قبر کې امانت پروت وي او ځای د اوسېدو یا جنت دی او یا جهنم دی. نو چې دنیا کې انسان خپل ځان امانت ساتلی وي څنګه عملي کړی وي کو انسان د دنیا نه د قبر خېټې ته روغ تللی وي نو دی هلته بیا روغ وي امانت وي. او کو انسان د دنیا نه قبر ته چینجن تللی وي نو هلته بیا خامخا پکې چینجي کېږي خرابېږي. رحمان بابا وی امانت په د لحد په منځ کې اوسي څوک چې ځان کې امانت په دې دنیا کې چې په دې دنیا کې د ګناهونو نه خپل ځان امانت وساتو نو قبر کې به بیا امانت پروت دی. تا ته بیا نه مار سویلی شي نه د لړم سویلی شي. خو که تا دنیا کې چینجن وي نو آخرت کې به کې بیا خامخا چینجي کېږي. انسان چې د مور د خېټې نه د دنیا خېټې ته دی صحیح سالم راشي دی ټکي. خو چې کله د مور د خېټې نه دی نیمګړی راشي لاس یې خراب وي سترګې ړوند وي کوڼ وي چاړه وي نو د یو قسمه ډاکټر د دې علاج نشي کولی. د دې علاج بیا نه کېږي ځکه دی د مور د خېټې نه نیمګړی راغلی. چې د دنیا د خېټې نه مونږ او تاسو چینجن لاړ نه شو صحیح لاړ شو امانت خپل ځان دلته وساتو نو بیا دا قبر د انسان دپاره امانت دی بیا امانت ساتي تر آخرته پورې. نو فمستقر ستاسو دپاره ځای د اوسېدو و مستودع نو ستاسو دپاره ځای د آرام. دا قبر چې دی قبر دا ځای د آرام هم دی. دې کې انسان حدیث مبارک کې راځي چې کله نیکوکار انسان دفن شي بدکار شي دفن شي نوی په ده باندې دا ځمکه راشي او دا ځمکه ورته وایي چې څومره خلک زما په شا باندې ګرځېدل په ټولو کې مې تا سره نفرت و ته مې په ټولو کې بدې شوې نن به ته زما بد سلوک ووینې. حدیث مبارک کې راځي چې د باندې دا ځمکه د دواړه طرفینو نه راشي او د ده دا پختله زور ورکي او د ده دا پختی په یو بل کې داسې ورننوځي لکه دا ګوته چې سړی یو بل کې ورنن باسي داسې ورنن باسي او بیا به د باندې اژدهاګانې مسلط شي. او چې نیک انسان دفن شي نو دا ځمکه ورته وایي ستا راتله دې مبارک وي تا ډېر ښه وکړه چې زما خواله رالې زما په مخ زما په شا باندې چې څومره خلک ګرځېدل په هغه ټولو کې زیات خوښ زما ته وي نن به زما ښکلي سلوک وویني. نوي قبر ورته دومره ارد کړلی شي چې تر کومې د دې مړي نظر لګي چې تر کومې پورې د دې مړي نظر لګي. نو خلک سوال کوي چې دا قبر دومره ارد شي نو خواته سره بل قبر دی دا قبر شلېږي ولې نه امون خو ونه لیدو مونږ خو ونه لیدو. تاسو وایئ چې حدیث کې راځي چې قبر ورته دومره ارد کړلی شي تر کومې د دې مړي نظر لګي
دوره ورته عرض کړلی شي او خواته ورسره بل مړی پروت دی هغه ته پته نه لګي یا ژوندی ورسره پروت دی هغه ته پته نه لګي. نو د قبر د دې ژوند مثال دا داسې دی لکه خوب. دوه کسان په یو چرپ کټ کې چې کوم دی ودي دي دا یو چغې وي او بل ورسره خوا خوشحالي محسوسي ګرځي چې کوم دی په باغونو کې ګرځي خوشحالو کې ګرځي قسمه قسم خوشحالی ورته په دې خوب کې خوب اینی که نه دا خواته ورسره کس ناست دی د په دې چغو باندې نه پوهېږي. دقه مثال د قبر دی ځکه روح دا یا په اعلی علیین کې یا په سجین کې د انسان جسم دا په قبر کې خو د دواړو تعلقي انسان چې کله وده شي یا روح یې لړ شي نو بعضې وخت سړي پسې اوښ ورپسې بعضې مار ورپسې بعضې ټایم کې نو دا مار د چې کوم دی دې چغې وي بعضې وخت سړی دومره چغې وي چې راپاسې یې مری کار پرېښي اواز یې بوخ شوي وي خولې پرې راغلي وي چې رابطې شکر دی چې خوب نو هلته روح ته عذاب میلاوېدو خو دلته جسم محسوسه و په جسم باندې خوله راغلې ده د جسم مری خرابه شوې ده عذاب هلته روح ته میلاوېدو. دقه مثال د قبر دی. روح ته کو خوشحالي میلاویږي نو اصل روح ته په قبر کې اصل روح ته دنیا کې اصل جسم دی روح تابع دی او په کې دغه کې په قبر کې اصل چې کوم دی روح ته جسم تابع دی او په آخرت کې دواړه اصل دی. نو اصل کې په دنیا کې خوشحالي جسم روح ته وررسي کو تکلیف راځي په جسم باندې راځي خو روح ته وررسي. دغه رنګ په خوب کې انسان کو خوشحاليږي نو اصل د روح خوشحاليږي خو جسم د خوشحالي را رسي. بعض وخت له خوب کې بادشاہ شي چې راویښ شي کنه تاسو چلو شو یاره دا چې پریشا باندې نسوره بخوا او کو بد خوب دی ولیدو بیا سړی راپاسي شکر دی چې خوب شکر دی. بعض وخت کې سړی سو کوجني په چاړه باندې وي په ټوپک باندې وي سړی ډېر خپي په دې خوب خو چې راپاسي کوي شکر دی خدای چې خوب. نو په دې قبر کې اصل چې کوم دی دا روح ته جسم تابع دی نو دغه کو ارد شي کنه دا روح ته ارتيږي اصل کې خو جسم په قبر کې محسوسي دا ښکاری نه په نظر باندې څنګه دوه کسان تاسو یو ځای ودی یو چغي وي یو ته خوشاله محسوسيږي بل ته چې کوم دی عذاب ورکول کیږي خو دواړه په یو کټ کې ودی یو بل ته پته نه لګي د چغي والی دی خو دې بل ته پته نه لګیدلی دی په خوب کې بادشاہ شوی دی خو دې بل ته پته نه لګیدلی د بس خوب کې مار ورپسې دی خو دې بل ته پته نه لګیدلی. دغه مثال د قبر دی. نو حدیث کې راځي قبر دور ارت کړی شي چې تر کومې د دې مړي نظر لګي او د جنت نه ته بستر راوړي او ته وي د جنت طرف ته چړکیا کولاو کې دې بستر کې سمله او حدیث کې راځي ته وي د څه ود شل د ډومبې شپې ناوي څنګه د ډومبې شپې ناوي باندې د کور د کار د غم ورسرنی بس به غم ودی نو وي دک شان دي تم ودشه د ډومبې شپې ناوي په شان اجه بستر ګو غړي بس بیا قیامت په خوب کې دا خوشاله او دا جنتونه دا حوري او دا میوه دا قسمه سيزونه او تعالی ورکی په خوب کې اجه دې راپاسي نو بس قیامت نو بس بیا ډایرکټ جنت ځي. نو دنیا کې انسان خپل ځان امانت اوساتي نو بیا قبر کې بده امانت پروت دی او دنیا کې انسان خپل ځان امانت اون ساتي نو بیا د قبر کې امانت نه پاتې کیږي.